عوامو دپاره خو صرف مسله پکار ده چې دغه شی جایز دی او ناجایز دی دومره پورې هغې په سر خلاصېږي وروسته خو د عوامو سر پرې نه خلاصېږي که نو عوام د دې مطالبه ولې کوي چې ما ته په دې باندې حدیث یا آیات پیش کړه که یو کس وایي زه په آیاتو په حدیث خپله پوهېږم بیا مولوي صاحب نه تپوسونه ولې کوي د مفتي صاحب چې خپله پوهېږي په قرآن او حدیث باندې چې قرآن او حدیث باندې نه پوهېږي نو بیا فقه چې کومه ده د فقهي جواب غواړه فقهي جواب چې څنګه تشریح شوی دی د قرآن او حدیث حنافو کړی دی هغې مطابق هغې سوال جواب ګورو څوک وایي چې لمانځه کې څومره فرض دي ته به ورته څه وایه 14 فرض که ده وایي په دې باندې حدیث وایه قرآن وایه نو دې باندې څومره ټایم لګي چې ته ورته ایتونه راوباسې دا خو امامانو صاحبانو چې کم ځای کې کم آیات نه او کم حدیثونه چې فرض ثابتېږي هغه حدیث او آیتونه جمع کړي هغې نه فرایض راوباسلي که هر یو اومي سړي ته ته حدیث بیا راوباسې آیتونه ورته راوباسې نو دا خو مسله نه شو هغه خو مکمل بیا به تا سره داخله اخلي مدرسې دا به ډېره مشکله شي چې هر یو سړي دپاره ته قرآن او حدیثو دلایل پیش کړي دلایل به عالم ګوري مفتی به یې ګوري هغې مطابق فقه کم جواب کړی هغه جواب به ورکړي عوامو ته عوام چې د دې مطالبه کوي که نه نو دا مطالبه دپاره د عمل نه ده دپاره د مجادله ده چې ته مطالبه کوي چې ماته حدیث وښیه ماته حیات وښیه داسې څوک عالم شته داسې څوک مجتهد په دې دور کې شته چې په هره مسله باندې دلیل راته ووایي داسې شته که څوک وي نو مونږ چلنج ورکوو مونږ ته مخې ته راشي مونږ به سوال کوو دی به آیات وایي یا به حدیث وایي نشي ویلی دا مشکل کار دی عوامو لپاره صرف دا پکار دی چې بس دوی ته عالم ووایي چې دا جایز دی او دا ناجایز دی هغې باندې عمل وکړي